الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون इस आयत का तर्जुमा ये है हज़रत मिर्ज़ा कि रमज़ान का महीना खलीफतुल मसीह अल-खामिस अयदुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ د کال 2014 د جولای د میاشتې په 19 نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه बस जो भी तुम में से इस महीने को देखे तो उसके د रोजे دې آیت ترجمه دا ده چې د روژې میاشت هغه میاشت ده چې پکې قرآن د انسانانو لپاره د یو عظیم هدایت په طور نازل شوی دی अल्लाह तुम्हारे लिए او د داسې څرګند نشانو پته و چې پکې د هدایت تفصیل चाहता है او حق او په باطل کې गिनती को فرق کوونکي امور دي आयत की बिना पर نو تاسو کې چې څوک هم دا میاشت بیا مومي نو روژې دې ونیسي او که څوک مریض وي یا په سفر وي نو په نورو ورځو کې دې د روژو شمیر پوره کړي मुसलमान की जिंदगी में خدای پاک تاسو لپاره اساني خوښوي تنګي نه और एक अमल करने او वाले هغه دا غواړي मुसलमान को چې تاسو دا شمیر ښه په اسانه پوره کړئ कि रमजान او के کم महीने هدایت چې هغه تاسو له ورکړی دی का नजूल د هغې په بنیاد د هغه لویوالی بیان کوي बामल او د هغه شکر और وکړئ कुछ इल्म रखने वाले मुसलमान د روژې میاشت د یو مسلمان په ژوند کې ډېر ځل راځي हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी او में یو با عمل مسلمان साल उस वक्त دا علم لري जितना भी कुरान چې د روژې میاشت کې د قرآن شریف जिब्राइल نزول شروع شوی و हजरत او یو با عمل مسلمان چې لږ ډېر علم لري सवाए هغه دین هم خبري जिंदगी के आखिरी साल چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې नाज़िल हो चुका था هر کال چې د روژې میاشت به راغله अल्लाह نو تر هغه وخته چې څومره قرآن هم نازل شوی به و نو حضرت جبرائیل علیه السلام به د هغې دور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مکملولو ورضیت بغیر د هغوی د ژوند د آخري کال نه چې قرآن مکمل نازل شوی و कामिल कर दिया और तुम्हें अपनी او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د خدای پاک له طرفه دا زیری شوی و कर ली چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی की रवायत وردیت لکم الاسلام دینا सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तफा چې نن تاسو لپاره ما ستاسو دین کامل کو او په تاسو مې خپل نعمت تمام کو बस
कुरान او د करीम دین په تور مې اسلام تاسو रमज़ान के لپاره महीने के خوښ کړ. साथ एक ख़ास निस्बत है. د حضرت عائشہ رضی الله عنها د روایت مطابق د آخري کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د ځل جبرائیل د قرآن دور 2 ځله कुरान करीम नाज़िल हुआ. مکمل کړی دی. गोया रमज़ान हमें نو قرآن شریف अपने د روزې د میاشت سره फ्यूज़ یو के خاص نسبت لري. इस बात की भी याद दिलाने के लिए आता है هر کال महीने में چې روزه راشي नज़ूल हुआ. نو دې طرف ته زموږ پام ګرځي इस वक्त چې دا هغه میاشت ده उसके सिर्फ چې पहले हिस्से की मैं قرآن شریف پکې نازل شوی و. لکه دا چې के बारे में नहीं. روزه د خپلو فیوزونو علاوه ये रमज़ान د خپلو نورو فیوزونو علاوه भी याद د आने دې خبرې یادګیرنه کولو لپاره هم راځي چې په دې میاشت کې د قرآن نزول شوی و. हदायत और रहनुमाई की دا د کوم آیت چې ما تلاوت وکړو د هغې صرف इस बात की याद لومړۍ दिलाने की برخه باره کې به زه خبره کوم، में د آخري برخه باره کې نه. में रोशन निशानों के साथ نو د روزې میاشت किया गया. इस बात की याद आने की बात دا یادګیرنه هم کوي چې په دې عظیم کتاب کې कितनी अहमियत انسانانو لپاره किस तरह रखने हैं. د هدایت इस बात की او याद د दिलाने की बात رهنمایي है कि कुरान करीम تعلیم دی. तालीम د मुकम्मल دې خبرې یادګیرنه کوي چې په دې کې د حق او د باطل इन فرق सब बातों की سره د روښانه نښانونو څرګند شوی دی. जब हम د دې خبرې یادګیرنه کوي रूह को समझने वाले हैं. چې د روزو فرضیت څومره اهمیت لري او څنګه به نیسي. हर साल आता है د دې خبرې یادګیرنه هم کوي इंशाल्लाह چې د قرآن شریف تعلیم مکمل او جامع دی. कि ताल्लुक की याद दहानी خو د دې یادګیرنو فائدہ به وملي और जब भी आता है करवाता है और करवाता چې है. مونږ د دې پرو इसकी अहमियत پوه شو. सुनकर ګینه روزه خو هر کال راځي इस याद दहानी का फायदा तो او ان شاء الله دا سلسله به جاری وي. जब हम او د قرآن او د روزې د میاشت د تعلق یادګیرنه به دا همیشه کوي. बस ये मकसद او موږ چې د دې اهمیت باره کې بچي اورو نو خوشحالېږو به، خو د دې یادګیرنو فایده به لوي چې موږ په خپل عمل هم د دې د اهمیت اطلاق وکړو. دا مقصد به اله پوره کېږي چې کله د شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الفاظ اوردو سره سمدستي قرآن د زموږ لاسونو کې وي दिनों में कुरान करीम के او زیات نه زیات مونږه د هغې د لوستو طرف ته پام وکړو ताकि हुदन लिन्नास की हकीकत हम पर वाज़ेह हो. د روزې د دې یادګیرنې مقصد به اله پوره کېږي कुरान की निस्बत چې مونږه په دې ورځو کې د قرآن شریف په مطلب باندې د پوهېدو जब हम कुरान او ور باندې غور کولو کوشش وکړو कोशिश करके ख़ास तौर पर چې د هدن للناس حقیقت په موږ څرګند شي. करने की कोशिश करेंगे. د روزې د میاشت او د قرآن چې کوم تعلق دی याद د دې د یادګیرنې وضاحت به اله په موږ وشي کله چې موږ د قرآن شریف حکمونه په زیار याद दहानी په करवाता خاص طور په دې میاشت کې د لټولو کوشش وکړو. कि कुरानी अहकामात نو روزه موږ ته دا یادګیرنه هم کوي अपनी چې د خدای پاک حکمونه ولټوي. सब ना हो. روزه موږ ته د دې خبرې یادګیرنه کوي कुरान करीम की او زموږ پام دې طرف ته ګرځي ये याद چې د قرآن شریف احکامات د لټولو نه پس अदा करने د هغوی اطلاق په خپل ژوند وکړي او د ژوند برخه یې کوي. अल्लाह ताला का हक अदा होता है د روزې میاشت د قرآن شریف د تعلیم په رڼا کې और ये हक موږ ته د دې خبرې یادګیرنه هم کوي इबादत का हक چې د خدای پاک د حق د پوره کولو کوشش د مخکې نه زیات وکړي और बाकायदा और वक्त पर او पढ़ना. د خدای پاک حق اله پوره کېږي ताला की چې د هغه د عبادت حق پوره شي او دا د عبادت حق اله پوره کېږي और जिक्र इलाही पर چې منځونه خخ کلی बस باقاعده او په وخت अदा وکړي करने की شي कोशिश करो. د خدای پاک د رضا حاصلولو لپاره وکړي شي او په نفلونو او د خدای پاک په ذکر دې زور ورکړي شي ताकि अपने आप को
نو د دې حق د پوره کولو کوشش وکړئ ताकि खुदा چې خدای پاک ته और बंदे جوخت के شي दरमियान जो दूरी है उसे ख़त्म कर दो। रमज़ान ये याद दहानी करवाता है چې ځانونه خدای پاک ته جوخت मजबूती से کړئ पकड़ने वाले बन जाओ जिसका एक چې خدای او د بنده ترمنځ सिरा खुदा ताला के हाथ में है چې کم لريواله دی دا ختم کړئ कुर्ब की د روزي میاشت دا یادګیرم کړئ के लिए ज़मीन पर लटकाया چې هغه پړې خټینګ ونیسئ چې یو سره د خدای پاک په لاس کې دی वो खुदा ताला तक पहुंच जाएगा। او बल سر هغه خپل هغو بندګانو لپاره करवाता है ځمکې ته راځوړند کړی دی چې د هغه قرب لټئ बस अपनी बातों के معیار ऊंचे او करके چا چې دا پړې ونیولو इस कुर्ब से نو خدای پاک ته ورسي د روزي میاشت دا یادګیرنه کوي ये याद दहानी چې خدای پاک فرمایي कि چې अल्लाह ताला فینی के बंदों के قریب हकूक की अदायगी की نو पहले د से خپل عبادتونو معیار اوچت کړئ कुरान او करीम د هغه د में قرب نه فیض ترلاسه کړئ د روزي میاشت जितने भी हकूक موږ ته دا یادګیرنم کوي چې د خدای پاک د بندګانو د حقونو د پوره کولو کوشش د مخکې نه زیات پکار دی قرآن شریف کې چې د بندګانو हकूक की अदायगी पर बहुत څومره حقونه بیان شوي دي और आपस में मुसलमानों के هغه लिए तो ټول बहुत ज्यादा د پوره کولو کوشش وکړي हूँ और हकूक की अदायगी का जिक्र خدای پاک خو د پردو د حقونو پوره کولو طرف ته هم زموږ پام ګرځولی دی हकूक भूल जाते हैं बल्कि करीबियों के खूनी او مسلمانانو کې خو یو بل لپاره د मुझे बाज दफा رحمه بینهم او د حقوقو د پوره کولو ذکر هم شته लड़कों और लड़कियों में ځینې خلک د خپلو सलूक है उसमें फर्क करते خپلوانو حقوق هیر کړي بلکې چا سره چې د وینې رشتې وي د هغوی حقونه هم هیر کړي ځینې وخت ماته د ماشومانو جنکو خطونه راشي چې مور پلار कर दिया जाता है और लड़कों को दे देते हैं چې مور پلار هم زامنو او لونو سره په سلوک کې فرق لري बच्चियों से पूछते که په خپل ژوند کې جایداد تقسیموي نو ځینې وخت په ځینې خاندانونو کې جنکې محرومه کړی شي शर्म में कह देते हैं कि कोई हर्ज او هر څه زامنو لور کې ځان رښتونی ثابتولو لپاره साफ हो गया د جنکو نه ځینې وخت تپوس وکړي چې که बल्कि जुल्म है। تاسو سره اعتراض خو نه لري که دا ټول جایداد موږ زامنو لور کړو نو ځینې ماشومان یې لیکي چې موږ له شرمه ووایو چې هېڅ خبره نه ده موږ هېڅ اعتراض نه لرو نو په دې دوی دا وګڼي چې بس انصاف وشو دا انصاف نه دی بلکې ظلم دی बच्चियां भी हैं او د قرآن د واضح حکم خلاف ورزي ده حیرانېږم چې په دې زمانه کې هم داسې مور پلار شته چې دا ظلم کوي ये खुशी दिली او खुशी په دې خبره خوشحاله یم چې په دې زمانه کې هم داسې ماشومان جنکۍ شته چې د مور پلار د خوشحالۍ لپاره قرباني वो ورکوي माँ बाप को गुनाहगार बना रहे हैं। هغوی ته دا خبره یاد ساتل پکار ده چې که په دې ऐसे जालिम قربانۍ کې د هغوی د زړه خوشحالي شامل نه ده अल्लाह ताला का نو بیا په داسې قربانو دا بچي خپل और माँ مور बाप پلار डालकर ګناهګاره کوي لګیا دي और बहनों को महरूम कर زما بیا داسې ظالمانو میندو او پلارانو ته ووایم چې په زړونو کې د خدای پاک ویره پیدا کوي बस खुदा ताला او هغه وروڼه هم چې خودغرضۍ کې دومره وړاندې شوي دي چې په مور پلار باندې زور وکړي او جایدادونه قبضه کړي او خویندې ته محرومه کړي نو هغوی هم خپلو خېټو ته اور اچوي لګیا دي बयान कर दी कि इसका نو बयान همیشه د خدای پاک ویره پکار ده फिर मैं او پکار ده چې انسان د خپل اصلاح طرف ته پام لري रमज़ान हमें किन बातों की तरफ याद दहानी करवाता है। بهرحال دا تفصیل जब हम रमज़ान ما ځکه بیان کو چې د دې بیانول ضروري وو ये याद दहानी करवाने के लिए आता है زه به بیا هغه موضوع طرف ته واپس راشم में چې روژه موږ ته د کمو خبرو یادګیرنه کوي खुदा ताला چې موږ روژه بیا مومو نو روژه دې یادګیرنې نه راغلې وي چې د قرآن شریف د تعلیم په رڼا کې دی को कुर्बान هر مسلمان په ځان کې د قربانۍ روح پیدا کړي अपने जायजे ले خدای پاک او د خدای پاک د جماعت لپاره कुर्बानी की कोशिश करें। ये जायजे خلافت احمدیه قائم ساتلو لپاره
د ژوند د مال د وخت او د عزت د قربانولو چې کوم لوس موږ کړی دی کا जज्बा दिल में نو هغه پوره کولو لپاره پکار دا ده چې موږ د خپل جاج واخلو او پوره یې कुर्बानी کړو के लिए دا جاج اخیستل پکار دی چې موږ تر کومه حده دا لوس پوره کول لګیا یو او تر کومه حده د دې لوس د پوره کولو جذبه زموږ ژوند کې موجوده ده इसके बारे में क्या अहकामात हैं इन्हें तलाश करें د دې قربانۍ باره کې د قرآن شریف احکامات څه دي रमजान हमें هغې کې دا لټول پکار دی तवज्जो दिलाने بیا के یو लिए بل आता है لپاره قرباني ده कि हमारे आका मुता دې باره کې څه احکامات دي सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د دې لټون پکار دی दुनिया को तबाही और खुदा ताला की नाराजगी से बचाने के روجه راځي कितना दर्द था چې دې طرف ته هم زموږ پام وګرځي आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने چې دا دنیا د تباهۍ अपने खुदा के हुजूर او د خدای پاک د خفګان نه بچ کولو لپاره زموږ آقا او متا हमने उसका हक अदा حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څومره درد لرلو हमें इस बात دې لپاره و څومره د درد نه ډکې دعاګانې د خدای پاک مخې ته په جړا جړا کړې وې हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा موږ به څنګه کوشش کوو چې د هغې حق से پوره बाहर کړو निकल कर इंजाम देने का روجه زمونږ दिया था यानी उन दर्द روجه موږ دپاره موږ ته د دې خبرې یادګیرنې لپاره هم راځي چې کوم کار خدای پاک په غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سپارلی و او بیا ورته د بهر وتو او د هغې د خورولو حکم یې ورته فرمایلی و یعنې د هغو درد نه ډکو دعاګانو سره د قرآن شریف تعلیم په دنیا کې د خپرولو کار نو دا کار به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نمونې او د حکم مطابق مونږ به څنګه سرته رسو د قرآن شریف په دې تعلیم به مونږ څنګه عمل کوو आम करने چې د خدای پاک پیغام خور کړي हमें ये याद दहानी د خدای پاک توحید په دنیا کې خور کړي करवाता है او रमजान مسلسل دا کار کوي कि गारे हिरा की د तन्हाई هدل للناس پیغام د عام کولو کوشش وکړي दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने روجه مونږ ته دا یادګیرنه کوي सही फहम हासिल होगा چې که د غار حرا تنهایی हमें ये याद د نظر وړاندې وي مومله به تاسو दहाना है कि अगर हुब دین په دنیا باندې د مقدم ساتلو په حقیقت سم پوه شئ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उसवे के हर पहलू को सामने रखते हुए इस पर دا روجه مونږ ته دا یادګیرنه کوي ये याद दहानी چې که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مینې دعوه لرئ نو د هغوی د اسوې هر اړخ सहाबा ने خپل وړاندې रज़ी अल्लाह کېږدئ अन्हो او په هغې د عمل کوشش وکړئ रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हो دا میاشت دې یادګیرنې له راغلی ده چې د دې خبرې لټون وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه हमारे लिए उसवा है د رضی الله عنهم बस ये महीना و رضو عنه مقام څنګه بیا مونته وو कि अपने आप को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ले जाने की कोशिश करो ځکه چې ज़माने के د लिहाज से دیو صحابه او سو هم موږ لپاره یو نمونه ده तो हमारे نو सामने دا میاشت د دې خبرې یادګیرنې له هم راغلی ده چې ځانونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمانې ته د بوتلو کوشش وکړئ ये د زمانې په لحاظ خو موږ نشو تللی याद दहानी خو د قرآن شریف تعلیم خو زموږ مخې ته په اصل حالت کې موجود دی कि दुनिया के अमन की ज़मानत چې هغه زمانې ته د تګ لارې هواروي कुरान करीम ही है दुनिया को دا میاشت د دې خبرې یادګیرنې له راغلی ده में अमन के क़याम का چې دنیا ته ووایي कामिल नमूना چې دنیا کې د امن ضمانت او دنیا کې د امن قائمولو حقيقي تعلیم په قرآن کې دی ये महीना में करवाने आता है دنیا ته وایي چې په دنیا کې د जो अपने امن हुक्म के बारे में د قیام کامل نمونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ذات کې موجوده ده कुरान करीम पर गौर دې یادګیرنې له دا میاشت راغلی ده چې قرآن شریف هغه کتاب دی उन लोगوں में چې शामिल होने خپل هر حکم باره کې के बारे په में دلیل خبره کوي कुरान करीम फरमाया है ځکه پکار ده چې مونږ نه صرف دا چې قرآن شریف الذين آتيناهم او د دې تفسیر د بغور ولولو
بلکې ضرورت د دې خبره دی چې په هغو خلکو کې شامل شو چې چا په باره کې خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایلی دی چې آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، یعنی هغه خلک چې موږ کتاب ورکړی دی هغې تلاوت داسې کوي لکه څنګه چې د تلاوت حق دی، یعنی د لوستو حق هم پوره کوي، د غور کولو حق هم، یعنی چې څه واورېده ویې لوسته او غور یې پرې وکړو نو په هغې باندې د عمل حق هم پوره کوي، او که دا حق نه پوره کېږي نو بیا زمونږ د مسلمانۍ دعوه تشه د خولې دعوه ده. داسې به موږ په هغو خلکو کې شامل شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر یې زیاتولو. هغه خلک چې په آخري زمانه کې به پیدا کېدو د قرآن د تلاوت او هغې باندې د عمل حق به پوره کولو، د هغوی باره کې قرآن وایي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، چې رسول به وایي چې یا زما خدایه یقینا زما د قوم د قرآن متروک پرېښی و. نو دا میاشت که یو طرف ته موږ له ډېرې خوشخبرۍ راکوي نو ورسره ډېرې ذمهوارۍ هم په موږ راځي، او دا میاشت موږ خبرداره کوي هم دا یادګیرونه کوي چې خپل جاج اخلئ چې تر کومه حده د قرآن په تعلیم عمل کوئ لګیا یې، او خپل جاج اخلئ چې تر کومه حده تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فکرونه د لرې کولو سبب ګرځئ لګیا یې. ګینې نه خو روژه موږ له څه فایده راکولی شي او نه به قرآن شریف څه فایده راکړي. خدای پاک چې موږ د کم قسم انسانان او مؤمنان جوړول غواړي هغې لپاره هغه په قرآن شریف کې په سوونو احکامات ورکړي دي، او په دې زمانه کې بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه د خپل اصلاح طرف ته زموږ پام ګرځولی دی. د هغوی په ذریعه په دې خبره زور ورکړی دی چې د قرآن شریف د خپل تعلیم اطلاق د موږ په ځان وکړو. د دې څو خبرو طرف ته ما مختصرا ستاسو پام وګرځولو چې د کومو یادګیرنه روژه او قرآن موږ ته کوي، لکه څنګه چې ما وویل چې د قرآن په سوونو احکامات دي نو موږ ته د هغوی لټون پکار دی او پکار ده چې د هغوی مطابق د خپل ژوند تېرو، او دا هم د خدای پاک په فضل ممکنه ده. او د هغه د فضل حصول لپاره هغه زموږ پام د دعاګانو طرف ته ګرځولی دی. دا وخت مزه د دوه خبرو ذکر کوم چې خدای پاک په هغو سوونو احکاماتو کې چې قرآن شریف کې موږ له راکړي دي د یو مؤمن د خصوصیاتو په طور بیان کړي دي، ځکه چې دا خبرې یو بل سره زموږ تعلقاتو او د معاشرې عمل لپاره هم ضروري دي. چې کوم اصل فائدہ د دوی ها خدا، یعنی څنګه چې په نور احکاماتو باندې عمل په ذریعہ د خدای پاک قرب حاصلېږي نو هغه شان په دې خبرو باندې عمل په ذریعہ هم د خدای پاک قرب به ترلاسه شي. وړاندې خبره دی کې د عاجزۍ او د انکسارۍ ده، دا د ډیرو مسلو حل دی، او خدای پاک د خپلو بندګانو چې کوم خصوصیت بیان فرمایلی دی د هغو بندګانو چې حقیقي مسلمانان دي، د هغو بندګانو چې د خدای پاک عبادت کوي، د هغو بندګانو چې د رحمان خدای د فضل او د رحم لټون کوي، نو د هغوی یو لوی خصوصیت دا دی چې رحمان کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، او د رحمان رښتونی بندگان هغه دي چې سره د ډېرې عاجزۍ په ځمکه ګرځي،
कुल्ला मुख्तार वला तसायर खद्दा का लिन्नास है वला तमशे फिल अर्ज़ अल्लाह ताला यकीन हर शेखी करने इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर ताला का प्यार ना मिले कुल्ला तो मुख्तालिन इंसान की कोई नेकी काबिल कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला की یعنی هر هغه تن چې خپل لوی بیانې او په ځان ویاړ کوي نو خدای پاک هغه سره مینه نه کوي، او چې انسان ته د خدای پاک مینه حاصله نه وي نو د هغه یو نیکی هم د قبولیت قابل نه وي. نو کوم انسان به داسې وي چې یو طرف ته خو په خدای پاک باندې د ایمان لرلو دعوه کوي، दूसरी तरफ ये कहे कि मुझे खुदा ताला की मोहब्बत की परवाह नहीं। यकीनन कोई خپل د مؤمن کېدو دعوه کوي، खैरत वाला इंसान او بل طرف ته د دام وی چې زه د خدای پاک د مینې هیڅ پروا نه لرم. लेकिन یقینا چې یو عقلمند او خردمند انسان او مسلمان دا خبره نشي کولی. बहुत से मसाइल की वजह बहुत से झगड़ों की बुनियाद خو عملاً موږ ګورو तकब्बुर ही है, जिसमें तकब्बुर नहीं چې د روزمره معاملاتو کې د ګڼو مسلو وجه और د ډېرو جګړو بنیاد عمده तकब्बुर की वजह से झूठी अना کبر وي. څوک چې کبر نه لري او د کبر نه کېدو په وجه بیا د دروغو انام نه لري जो जिद की तरफ ले जाता है और نو د هغه फिर معاملې اجرم کړکېچنې کېږي نه. तूल देना शुरू कर देते हैं, उलझाना शुरू कर देते دا کبر د چې انسان زه طرف ته بیایي او انا او ضد معاملې مسلې هوارولو په ځای نورم کړکېچنې हैं। کوي. शरीयत सिर्फ इसलिए नहीं نن سبا چې څومره جګړې زما مخې ته راځي कि तकब्बुर अना هغې کې और जिद आड़े आ रही होती है। کې ګڼ شمېر یعنې د ګڼو خلکو معاملې همځکه نه سمېږي मोहब्बत की जरूरत है। अगर एक मुसलमान چې ये کبر समझता है انا او ضد په لاره کې जब मैं ولاړ मुसलमान وي कहता हूँ तो सबसे पहले हम अहमदी मुसलमान इसके मुखातिब हैं। نو که د یو انسان د خدای پاک مینه پکار ده که یو مسلمان دا ګڼي रमजान का फैज़ او کله چې زه مسلمان وایم نو ټولو نه مخکې कुरान करीम की तालीमात احمدیان زه مخاطب रोजे کوم. तभी फ़ायदा देंगे نو بیا پکار دا دی چې هغه د ځان د ټولو خبرو نه ساتي. बस वो लोग د روجې فیض اله ترلاسه کیږي چې انسان د قرآن شریف په تعلیم عمل کوي. अनाओं और तकब्बुर की वजह روجه به اله فایده ورکوي چې د قرآن په تعلیماتو د انسان عمل وي. के نو هغه خلک چې یو بل سره तकब्बुर की वजह से हैं। या अना جګړې صرف د انا او د کبر د لاسه اوږدې شوي وي. आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए सुलह के तरफ واضح دي شي چې جګړې چې کمې وي دا کېږي هم د کبر یا د انا د لاسه. शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। نو دې خلکو ته پکار ده چې په دې روجه کې د عاجزۍ مظاهره وکړي او د صلح طرف ته د لاس وړاندې کړي. هغه عباد الرحمانو کې د बात की हरीस रहती هغه عباد الرحمن کې د شاملېدو کوشش کول پکار دی چې کم د خدای پاک مینه جذب کولو لپاره په ځمکه په عاجزۍ ګرځي. जो बयान करना هر وخت د دې خبرې هیرس لري چې زموږ خدای د موږ نه راضي شي. अल्लाह ताला که फरमाता है په دې کې سنو دنیاوي نقصان هم ورته رسونو هغه تم راضي وي. यानी अल्लाह ताला से دویمه خبره چې زه بیانول غواړم هغه هم همدې سره تعلق لري یعنی صبر. है जिसको हर लम्हे अल्लाह ताला की خدای پاک فرمایي چې واستعینوا بالصبر والصلاة، ये मदद मिलती है یعنی د صبر او د دعا په ذریعه د خدای پاک نه مدد وغواړئ. कि सब्र خو और څوک داسې دي چې هر لحظه ورته د خدای پاک د مدد ضرورت نه وي، जो आजिज़ हैं। خدا مدد ترلاسه کیږي په صبر او په دعا. इन्नहा लकबीरतुन خدای پاک فرمایي अलल खाशिन چې د صبر او د دعا حق هم और फिर उतनी هغه خلک پوره کولی شي چې عاجزي لري. ये बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल अमर है। فرمایي وانها لکبیرة الا علی الخاشعين، आजिज़ी को یعنی عاجزي او فروتنی اختیارونکو نه علاوه نورو لپاره دا یو ډېر ګران کار دی. का जरिया बनाया, यानी अल्लाह ताला की मदद मिलती है दुआओं की نو دلته عاجزي او صبر دعا سره یو ځای کړی دی होती है। او دا یې د خدای پاک د مدد د حاصلولو ذریعہ جوړ کړی ده. یعنی د خدای پاک مدد حاصلېږي د دعاګانو طرف ته د توجه او د صبر په ذریعہ، او دا خصوصیت صرف په هغو خلکو کې وي چې عاجزي لري. बस जब हर सतह पर او دا عاجزي د هغو خلکو عادت وي अपने हुकूक बताएं چې د خدای پاک په احکاماتو عمل کوي.
د هغو خلکو عادت وي چې د خدای پاک عبادت کوي. दुआ और نو मुस्तकिल چې په هر څه ته عاجزي وي، خدای پاک چې خپل کم حقوق خیلی دي د هغوی د پوره کولو کوشش دی. खुदा ताला के هم انسان سره د دعا او खुदा ताला की मदद مستقل مزاجه کوي او په ډېرې عاجزۍ د هغه په در پریوزي. और जो बंदों के हकूक खुदा نو ताला د ने خدای پاک बताए हैं مدد د هغه شامل حال شي. खुदा ताला से मांगो और वसत हौसला दिखाओ तो खुदा او د بندګانو کوم حقونه چې خدای پاک خیلی دي د هغوی د پوره کولو طاقت هم د خدای پاک نه غواړي. और इबादत की अदायगी में अल्लाह ताला का او حوصله فراخه کوي نو د خدای پاک د فضلونو ورسان به وګرځي. जब ये होगा نو د هر څه ته معاملاتو کې او عبادتونو کې هم د خدای پاک فضل جذب کولو لپاره عاجزي ډیره ضروری ده. तरक्की होगी چې دا وي औकात में भी हुस्न पैदा होगा نو خدای پاک به د دنیاوي نقصانونو نه بچ کوي. और यही د دشمنانو خلاف به هم ستاسو مدد کوي. په روحانیت کې به هم ترقی وشي. معاشرتي تعلقاتو کې به هم ښایست پیدا شي او انسان به د خدای پاک رضا حاصلونکی شي. همدا د یو مؤمن ارمان وي او دا ارمان د هغه په کار هم دی چې وي. नजायज लें जो मैंने बताए हैं نو موږ ته پکار دی چې په دې روژه کې د خپل جاج واخلو، अपनी हालतों को खुदा ताला की बताई हुई तालीम के मुताबिक د هغو ټولو خبرو ढालने की او مناهاتو لاندې خپل جاج واخلي چې کومه ما ښودلې چې تر کومه هدف پورې موږ वरना د دې منصوبه جوړه کړې ده چې کوشش وکړو چې خپل حالتونه د هغې تعلیم مطابق وو چې کوم خدای پاک خیلی دي जब तक जिंदगी है او هغې طرف ته गुजरते हुए कुरान करीम के इस महीने में नाज़िल होने की قدمونه اوچتول شروع کړي دي او که نه ګینې نو لکه څنګه چې ما وویل چې روژه خو هر کال راځي او تر قیامته به راځي او موږ به هر کال تر څو چې ژوند دی دې میاشت کې به د قرآن شریف د نزول باره کې علمي بحثونه اورو. सिर्फ इसकी सतह तक ही न रहो خدای پاک چې هدل للناس موږ ته ویلي دي न रखो نو زموږ پام یې دې طرف ته ګرځولی دی چې صرف په دې سطح پاتې نه شئ، कुरान करीम तो इसका क्या मतलब है या क्या नहीं है ځان صرف په دې سطح نه ساتئ، इस हदायत के صرف په علمي بحثونو کې مان خلئ چې قرآن شریف چې نازل شو نو د دې څه مطلب دی او څه نه، بلکې د دې جوړتیا आते हैं ولټوئ او د هدایت ملغلرې बरकत का सब ترې راټولې کړئ नजात का او هغه د خپله ये उन लोगों की د خپلې دنیا او د آخرت د ښایسته کولو وسیله کړئ. अमल न करने حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې یاد لرئ چې قرآن شریف د حقیقي برکتونو سرچینه او د نجات رښتونه وسیله ده. دا د هغو خلکو خپله غلطي ده چې په قرآن شریف عمل نه کوي. वो लोग عمل نه کوونکو کې یوه ډله خو هغه ده چې په دې اړه اعتقاد نه لري او دا د خدای پاک کلام نه ګڼي. नजात دا خلک خو ډېر لرې پراته دي، है خو هغه خلک چې ایمان لري چې دا د خدای پاک کلام دی अफसोस की बात है او د ऐसे बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने सारी او د نجات او د बस ऐसे आदमी او د نجات یوه की شفا بخونکې نسخه ده، نو که هغوی هم په دې عملونه کې نو څومره د تعجب او د افسوس خبره ده. دوی کې ډېر خو داسې دي چې چا په ټول عمر کې دا ډو لوستې نه دی. نو داسې خلک چې د خدای پاک د کلام نه داسې غافل او بې پروا دي، د هغوی مثال د هغه تن دی چې دې نه خبر وي फिल्म के چې दूध प्यासा होने فلانې چینه ډېره صفا خوږه او یخه ده او اوبه یې د ډېرو مرضونو لپاره اکسیر دي او شفا لري. دا علم هغه یقیني لري، خو د دې علم نه باوجود هم او د تندې نه باوجود هم او په ډېرو رنځونو اخته کېدو نه باوجود هم هغه چینې له نه ځي، نو دا د هغه څومره بدقسمتي ده او جهالت دی. और उस वक्त هغه ته خو پکارو چې هغه په هغه چینې خوله ایښې وي او د هغې په خوږو او خوندورو او شفا ورکوونکو اوبو یې ځان ښه موړ کړی وي. मानव की हालत इस خو د علم لرلو نه باوجود هغه چینې نو هماغه شان वक्त की कलीद यही कुरान शरीफ है जिस पर हमको لرې دی لکه څنګه چې دا یو بې خبره انسان لرې وي او تر مرګه د هغې نه لرې وي. और अब भी उनके लिए د داسې تن حالت ډېر عبرتناک او نصیحت خیزه دی. د مسلمانانو حال دا وخت هم داسې دی، هغوی خبر دي چې د ټولو ترقیاتو د کامیابو کلید همدا قرآن شریف دی، هم په دې موږ ته عمل پکار دی، خو نه د دې پروا هم څوک نه کوي. فرمایي چې مسلمانانو ته پکار وه او اوس هم هغوی لپاره همدا ضروري ده چې هغوی د دا چینه
یو عظیم الشان نعمت وګڼي او د دې قدر دی وکړي او د دې قدر همدا دی چې انسان دې په عمل وکړي او بیا دی وګوري چې خدای پاک څنګه د هغه مصیبتونو او مشکلات لرې کوي. کاش که مسلمانان پوه شي او سوچ وکړي چې خدای پاک هغوی لپاره دا یوه نیکه لاره پیدا کړې ده او په دې د روان شي او فایده دې اوچته کړي. نن چې په دنیا کې څه کېږي لګیا دي په اسلامي دنیا کې لیډران هم او رایه هم د یو بل مرۍ پرې کولو لپاره تیار ناست دي. په سلګونو خلک مري، مسلمانان یو بل وژني، مرګونه کېږي. کاش که د خلکو د قرآن شریف په تعلیم عمل کول او د دې زمانې د مهدي خبرې اورېدې نو دا فتنې او فسادونه به په خپله ختم شوي وي. خدای پاک دې د مسلمانانو له هم عقل ورکړي چې دوی د قرآن په تعلیم عمل وکړي. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته هم فرمایي چې په قرآن شریف تدبر وکړئ. هر څه په دې کې دي، د نیکۍ او د بدۍ تفصیل پکې دی او د راتلونکي وخت خبرې وغیره پکې هم شته. ښه پوه شئ چې دا هغه مذهب وړاندې کوي چې هیڅ اعتراض پې نشي کېدی، ځکه چې د دې برکتونه او د دې میوې تازه په تازه ترلاسه کېږي. په انجیل کې مذهب په کامل طور نه دی بیان شوی. د هغې تعلیم د هغه وخت د حال سره که سم وي نو وي به، خو همیشه او هر حالت سره هغه موافقت بیخي نه لري. دا فخر قرآن شریف ته حاصل دی چې په هغې کې د هر مرض علاج ښودلی شوی دی او د ټولو قوتونو تربیت هغه فرمایي. کمه بدي چې ظاهره کړې ده د هغې د لرې کولو طریقه هم ښایلې ده. نو ځکه د قرآن شریف تلاوت کوئ او دعا کوئ او خپل کړه وړه د دې تعلیم د ماتحت ساتلو کوشش وکړئ. نو دا هغه نصیحت دی چې موږ لپاره هم دی، صرف اخیانو لپاره نه، ځکه چې په قرآن باندې عمل کول زموږ کار هم دی. موږ به د قرآن تعلیم په ځان لاګو کوو، ځان به د دې تعلیم ماتحت ساتلو کوشش کوو چې زموږ دنیا او عاقبت په ښه شي. خدای پاک دې موږ له توفیق عطا کړي چې موږ د دا عظیم کتاب د خپل د ژوند برخه کړو، چې د خدای پاک د رضا حاصلونکي شو او دا روژه دې مخکې نه زیات د قرآن علم او عرفان موږ ته عطا کړي او د دې قرب نه هم موږ ته ترلاسه شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.